بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ماشومانو د تربیت په موضوع باندې د خپل پروګرام چې دی نو شروع کړی دی او په دې کې موږ د ماشومانو د بهترین تربیت او د بهترین پرورش په موضوع باندې چې کوم بنیادی خبرې دي هغه تاسو وړاندې چې دی نو هغه په دې ویډیو کې چې دی بیانو او د دې په سلسله کې چې دی موږ تاسو د وړاندې دوه درې ویډیوګانې چې دی نو هغه اپلوډ کړي هم دي. هغه به تاسو غالبا اوریدلی وي چې په هغې کې مونږ د ماشومانو د تربیت په موضوع باندې چې کوم بنیادی او اهمې خبرې دي چې هغه د ماشوم د تربیت لپاره ډېرې ضروري دي او مور و پلار له چې دی پکار دي چې په هغې باندې عمل وکړي او خپل ماشومانو چې دي نو د هغو ښه تربیت وشي. پروني سبق کې مونږ د ماشومانو د تربیت په هکله داسې یو څو پوینټ چې دي نو هغه مونږ بیان کړي وو. که بالفرض مور او پلار چې دي نو د دغه پوینټس او د دغه نقطو خیال وساتي نو د هغې سره به چې دي نو د هغوی ماشومان د هغوی تربیت او پرورش به چې دي په صحیح طریقه سره وشي. په دغه سلسله کې مونږ 15 نقطې یا 15 پوینټس چې دي نو هغه مونږ بیان کړي وو. نن به چې دی مونږ مزید داسې یو څو پوینټس نور هم بیانو چې هغه د ماشوم په تربیت کې او د هغه په پرورش کې بنیادی کردار لري. په هغې کې یو پوینټ دا دی که مور او پلار د یو کار په سلسله کې چرته ځي، مثلا سبا له چرته روان دي، نو د هغې باره کې د خپل ماشومانو ته د مخکې نه چې دی اګاهي پکار ده او خپل ماشومانو ته چې دی نو دا ویل پکار دي چې مونږ به سبا له پلانې ځای ته ځو. یا دغه شانتي که بالفرض څوک میلمانه چې دی هغه راځي نو خپل ماشومانو ته چې دی نو دا خبر پکار دی د مخکې نه چې سبا له به زمونږ کره د پلاني ځای نه زمونږ کره د پلاني میلمانه چې دی هغه به راځي. یا دغه شانتي بل داسې یو غټ کار کول وي نو د هغې باره کې چې دی خپل ماشومانو ته د مخکې نه چې دی نو علم ورکول پکار دی چې دا کار به کېږي، میلمه به راځي یا به مونږ سبا له پلاني ځای ته ځو. نو عام طور مونږ دا غلطي کوو چې خپل ماشومان مونږ د مخکې نه خبرو او کله چې بیا څوک میلمانه راشي یا چېرته د تلو پروګرام وي نو بیا ماشومان مختلف قسمه سوالات او مختلف قسمه تپوسونه کوي نو د هغې باره کې چې دی نو بیا مونږ تنګېږو او بیا مونږ ماشومانو ته چې دی نو قاریږو، غوسه کېږو او نو غلطي اصل کې دا زمونږ دی. د مخکې نه چې دی نو دا اطلاع ورکول پکار دي خپل ماشومانو ته، اگر چې هغه د عمر په اعتبار باندې واړه دي او عمرونه د هغوی دومره نه دي، خو لیکن د هغوی د تربیت او په پرورش کې دا بنیادی خبره ده چې هغوی ته د مخکې نه اطلاع ورکول پکار دي چې سبا له به مونږ پلاني ځای ته ځو یا به سبا له زمونږ کره میلمانه راځي او یا به سبا چې دی دا پروګرام وي. نو چې که هغو ذهن چې دی د مخکې نه تیار شي نو بیا چې کله هغه سبانۍ ورځ راشي نو د هغو په ذهن کې هغه خبره پرته وي نو بیا مزید چې دی نو هغو تپوسونه او تنګول چې دی هغه نه کوي. نو دا یو بنیادي پوینټ او بنیادي نقطه ده، په دې باندې والدین نو چې دی هم عمل کول پکار. او د دې نه علاوه بل پوینټ دا دی چې په کور کې روټۍ چې ده هغه د ماشومانو سره یو ځای چې دی په د یو دسترخوان باندې یا په یو میز باندې چې دی هغه خوړل پکار دي. ځکه چې ماشوم چې دی هغه صرف د مور نه زده کړه نه کوي بلکې ماشوم چې دی هغه د مور سره سره د خپل پلار نه، د خپل خور نه، د خپل رور نه یا دغه شانتي په کور کې د کور چې کوم نور افراد دي د هغوی نه چې دی هم زده کول کوي. نو دا پوینټ چې دی نو هغه هم نوټ کول پکار دي چې د ماشومانو سره په یو دسترخوان باندې چې دی نو هغه روټۍ خوړل پکار دي چې ماشومان چې دی د خپل مور او پلار نه چې دی نقل وکړي او په هغه طریقه باندې چې دی نو هغوی خوراک وکړي. دلته چې دی دا یو خبره هم ذهن کې کېښودل پکار دي چې په خپله باندې هم چې روټۍ خوري نو په داسې طریقه باندې چې هغه د شریعت او د اسلام د طریقې مطابق چې دی نو هغه خوراک وي چې په هغه طریقه باندې کله مور او پلار خوراک کوي نو ماشوم هم خپل مور او پلار ته ګوري او د هغوی نقل کوي او بیا په هغه طریقه باندې چې دی نو هغه خوراک کوي. دې ته چې دی نو په جدید اصطلاح کې انفارمل ایجوکیشن هم ویل کېږي چې غیر معمولی طور تعلیم چې کوم دې ته ویل کېږي. په دې طریقه باندې چې دی نو ماشوم چې دی د خپل مور او پلار نه چې دی هغه نقل کوي او بیا چې دی نو په هغه طریقه باندې هغه هم د خوراک کوشش کوي. نو دا نقطه چې دی په دې باندې عمل کول پکار دي چې په کور کې په یو دسترخوان په یو میز باندې چې دی ټول په شریکه د خپلو بچو سره چې دی نو هغه خوراک او روټۍ چې دی پکار ده چې ماشومان چې دی د خپل مور پلار نه چې دی چل عزت کړي او په هغه طریقه باندې بیا هغوی خوراک وکړي. او بل پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې د خپل ماشومانو نه چې کوم قیمتي څیزونه په کور کې پراته دي
که آیا هغه څیزونه تعلق د خوراک د څیزونو سره دی او که هغه تعلق چې دی د خوراک د څیزونو نه علاوه دی او که هغه څیز چې دی هغه د شیشې دی یا چې دی نو د بل څه نه جوړ دی خو چې تعلق د قیمتي څیز وي نو هغه د خپل بچو نه چې دی هغه محفوظ چې دی نو هغه کېښودل پکار دي. ولې چې د ماشوم عادت دا دی چې هغه کله یو څیز را اخلي نو د هغه کوشش دی چې هغه اول خولې ته ویسي. نو ممکنه ده چې دی کوم هغه څیز را اخلي نو هغه په کور کې دوایي هم کېدی شي، هغه ګولۍ هم کېدی شي، یا چې دی نو هغه داسې یو مضر څیز کېدی شي چې د ماشوم ته چې دی نقصان ور رسولی شي او هغه چې کله خولې ته وړي نو هسې نه چې هغې ته څه تکلیف او نقصان ور ورسي، یا کېدی شي هغه څیز داسې ناز. او د دې سره سره د خپل ماشومانو دپاره باکرداره نمونه چې دی هغه پکار ده. یعنې د دې مطلب دا دی چې مور او پلار د خپل ماشومانو د مخې داسې حرکت نه دی کول پکار چې هغه نامناسبه حرکت وي. اگر چې د شریعت په رڼا کې به جایز وي خو لیکن د ماشوم په اعتبار باندې هغه څیز به چې دی هغه به نامناسبه وي. نو مور او پلار د خپل عادات او خپل کردار وغیره چې دی د خپل ماشومانو د مخې داسې نه جوړوي چې سبا ماشوم د هغې نه نقل واخلي او بیا هغه شانتي چې دی نو کار وکړي څنګه چې د خپل مور او پلار په کوم عادت باندې چې دی هغه لیدلی وي. نو خپل داسې جسمانی تعلق وغیره یا د دې نه علاوه نور داسې حرکات و سکنات چې هغه نامناسبه ګڼلی شي نو هغه د خپل بچو د وړاندې چې دی هغه کول نه دي پکار. ولې چې ماشومان په نقل کې اخیستلو کې چې دی هغه ډېر تیز وي او بیا هسې نه په عام حالات کې چې دی هغه داسې حرکات او سکنات وکړي چې هغه بیا وروسته د شرمندګۍ سبب چې دی هغه جوړیږي. نو د خپل بچو دپاره بهترین نمونه جوړېدو کوشش کول پکار دي او داسې کارونه نه دي کول پکار چې هغه د بچو دپاره د ماشومان دپاره چې دی هغه نامناسبه وي. نو کوشش پکار دی چې ښه کارونه د خپل ماشومانو د مخې کوو، د الله ذکر کوو، د الله د قرآن تلاوت کوو یا داسې د الله د دین خبرې کوو. نو ماشومان به هغې ته ګوري او هغه به اخذ کوي او بیا به هغه شانتې هغه هم په هغې باندې عمل کوي. نو دا یو ډېر اهم د مور و پلار دپاره چې د خپلو ماشومانو د مخې داسې نازیبه حرکات او داسې څه نامناسبه کار کول چې هغه د ماشوم دپاره چې دی نامناسبه وي د دې نه چې دی هغه ځان ساتل پکار دي، بلکې د هغوی د مخې یو بهترین آیډیل چې دی هغه ځان پیش کول پکار دي او ښې خبرې چې دی هغه کول پکار دي، د قرآن تلاوت وغیره کول. نو د دې نه به ماشوم چې دی هغه نقل اخلي او بیا به هغې باندې په خپله باندې هغوی د عمل کولو کوشش کوي.